امام بخاری رحمت الله علیه باب دی چې اودس کول په طور باندې دا یو لوښي نوم دی د لوښي نو دا چې دا وې دې ته توست هم وایي نو د دې نه سړی اودس کولی شي او که نشي کولی نو دی وایي چې الوضوء من الطور چا ویل چې دا توست او دا طور یو شی دی او بعضې خلک وایي چې دا توست چې کومه دی دا لږ کولاو دی د طور نه حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان قال حدثنا عمرو بن يحيى عن أبيه قال كان عمي وايد زمات أترى يكسر من الوضوء ډېر اودسونه به کول په مخه به لګیا اودس به کول فقال لعبد الله بن زيد أخبرني كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ زماره تر عبد الله زوی زید صحابي ته ویلي چې مال خبر راکا تا لیدلو نبی علیہ السلام چې اودس کو نو عبد الله سے پدعا بتورن هغه تور هغه لوښی راوغوښته من ماء چې د اوبو نه ډکو فکفأ علی یدیه نو راوایړو او رامایلي که په خپلو لاسونو باندې نو په غسلهما ثلاثا درې ځلې په ثلاث مرات لاسونه درې ځله ووینځل ثم ادخل يده في طور بیا دننه که خپل لاس په لوښي کې په مزمزه واستنثر ثلاث مرات من غرفة واحدة مس یې وکړه او دا مزمزه یې وکړه او استنشاق یې وکړو استنثار یې وکړو درې کرته د یو موټي نه یعنې معنا دا ده چې موټی به یې راواخیسته نو خولې ته به هم ترې واچول او پوزې ته هم ترې واچول بیا به یې اوبه راواخیستې نو دغه د خولې ته هم ترې واچول او موټي ته هم ترې واچول بیا به یې دا چل وکړو درې ځله یې وکړه دا ثم ادخل یده بیا یې دننه که خپل لاس نو فاخترف بهما راډکې کړه د ورغوي لره فغسلم وجهه نو وینځه پرې باندې خپل مخ درې کرته ثم غسل یدیه الی المرفقین بیا وینځل لاسونه تر څنګلو پورې مرتين دو کرته ثم اخذ بیده بیا ثم اخذ بیدیه بیا راواخیسته په دواړو لاسونو باندې نو په مسحه رأسه سر مسح کو فادبر بیدیه واقبل نو لاسونه شاته بوتله واقبل بیا یې مخې ته راوستل ثم غسل رجلیه بیا یې خپې ووینځلې فقال عبدالله صاحب وفرمایل هغه ملګري ته چې زما تره ته چې زما هغه ته تپوس کړی و هکذا رأیت النبي صلی الله علیه وسلم یتوضأ ما لیدلی و نبي علیه الصلاة والسلام چې دقسې اودس کولو حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بإناء من ماء حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوغوښته یو لوښی د اوبو نو فأوتیا بقدح رحراح فيه شيء من ماء راتلو ته وکړی شو په دته په یو کاسه باندې رحراح چې هغه کولاو وه یعنې معنا دا ده چې دا کولاو وه او رغی وه څنګه او رغی وه یعنې عرض یې اوږدو خو عمق یې چې کومه دی هغه کم نو رغی وه نو چې دا کار یې وکړو نو او فيه شيء من ماء دي کې څه اوبه وي
او هغه کمی وي نو په وضع اصابعه فيه ګوتې پکې کېښودلې په دې کې. قال انس فجعلت انظر الى الماء ينبع من بين اصابعه. انس وی ز شورو شم ګورما اوبو ته چې روزي د مینځ د ګوتو د دنه د نبی علیه السلام نه. قال انس فحرصت من توضأ ما تخمینه ولګوله د هغه چا چې په دې اودس وکړو ما بین 70 الی 80 د مینځه د اویاو نه تر اتیاو پورې ما دې اندازه ولګوله چې یاره څونه کسانو به په دې اوبو باندې اودس کړی په دې لوښي کې لږې اوبه وې او نور سره د معجزې په شکل باندې د پیغمبر خوا د ګوتو نه رابېدلې. نو ما اندازه ولګوله چې دې باندې به څونه کسانو نو ما اندازه دا ولګوله چې دا به د اویاو نه واله د اتیاو پورې کسانو مخکې تېر شوی یم دی. باب الوضوء بالمد باب دی ثابت په بیان د اودس کولو کې په مد باندې. مد په بغدادي حساب باندې یو نیم سیری او ثلث د بل نیم سیری، لیکن زمونږ د احنافو خبره اسانه ده چې مد دوه ورېتلو ته وایي، سیر ته وایي، دوه نیم سیري بس. زمونږ د احنافو علماو دا دغه دی چې مد مونږه سیر ته وایو، یعنی دوه نیم سیرو ته وایو، او صاع مونږ دړی ته وایو. دړی چې پای کې اته نیم سیري او په عراقي حساب باندې پنځه رېتله او ثلث هغې ته دړی وي. بهرحال او داسې په مد باندې وکړو. فقال ابو نعیم حدثنا ابو نعیم، وایي ما ته بیان کړی ابو نعیم، قال حدثنا مسعر، هغه وایي ما ته مسعر بیان کړی، قال حدثني ابن جبیر، او مسعر وایي ما ته عبدالله زوی جبیر بیان کړی دی. قال سمعت انسا، عبدالله زوی جبیر وایي ما اوریدلي د انس نه، یقولو کان النبي صلی الله علیه وسلم یغسلو، نبی علیه السلام به غسل کاو، او کانا او یا دال پازی او کانا یغتسل بالصواع، یا دا چې غسل به کاو په یو صواع باندې الی 5 امداد تر 5 مدو پورې، او یتوضأ بالمد او دس به په مد کو، یعنی په سیر باندې به او دس کو او غسل چې به کو نو د 5 د یو صواع نواله چې په 4 امداد مشتملی مد موسولی سیر ته وایي، نو په 4 سیرو مشتملی 5 سیرو پورې، د 5 سیرو پورې اوبه به استعمالولی په غسل کې. باب المسح علی الخفین، امام بخاری باب دی په مسح علی الخفین کې، په مسح علی الخفین کې د امت مسلمه په موضوع باندې په مسح کې اختلاف نشته، پیږی پرې باندې لیکن اختلاف نشته، صرف مالک مبارک خبر راغلی دا امام مالک بارک، نور تمام امت په دې باندې متفق دی چې په موضوع باندې مسح کېدی شي. حدثنا ابو نعیم حدثنا اصبغ ابن الفرج عن ابن وهب قال حدثني عمرو قال حدثني ابو النضر عن ابي سلمة ابن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر عن سعيد بن ابي وقاص. عبد الله بن عمر روایت کے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ، او سعد بیان کئی دی نبی علیہ السلام نا چی انہو مسح علی الخفین، دیوئی نبی علیہ السلام مسح اکڑا پا موضوع بانی. او ان عبداللہ ابن عمر سأل عمر، عبداللہ بن عمر د عمر نه تپوس کو عن ذلک ردی،
چې دا سعد وایي چې نبی علیہ السلام په موضوع مسح کړې ده. عبدالله د خپل پلار نه تپوس کوي د عمر نه چې دا دی استاد جي څنګه خبره کړې ده، ټیک ده که نه؟ نو داسې ورته وایي چې ان عبدالله ابن عمر سأل عمر عن ذلك، یاره جی ما سعد ابن ابي وقاص خبره کوي د انس رضی الله عنه په حواله باندې چې نبی علیہ السلام په موضوع مسح کړي، نو دا خبره ټیک ده؟ نو پلار ورته وایي چې یاد ساته. فقال نعم، عمر ورته وایي او اذا حدثك شيء سعد، کله چې تا ته سعد د حدیث بیان وکي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، فلا تسأل عنه غیره، د دین د سعد نه علاوه بیا د بل چا نه تپوس ته حاجت نشته. یعنی سعد په بیانولو د حدیث کې دونه مضبوط او کلک دی چې د ده نه د حدیث واورېده نو د بل چا نه اورېدلو ته حاجت نشته، بس دا کافي دی. وقال موسى بن عقبة أخبرني أبو النضر أن أبا سلمة أخبره أن سعدا حدثه، فقال عمر لعبد الله نحوه، عبد الله مرتضى خبره. حدثنا عمرو بن خالد الحراني قال حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة ابن شعبة، او هغه بیان کوي مغیره بن شعبه عن رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ السلام نه چې انه خرج لحاجته، دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د سارا تلاړ د قضاء حاجت لپاره. فتبعه المغیره، نو مغیره ورپسې شو بإداوة فيه ماء، په یو لوښي باندې چې پای کې اوبه وي. فصب عليه، په نبی علیہ السلام اوبه راواړولې. حين فرغا من حاجته، کله چې د خپل حاجت نه فارغ شو نو فتوضأ اودس وکړ ومسح علی الخفین. دغه ومسح علی الخفین زموږ ترجمة الباب دی. حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن ابي سلمة عن جابر بن عمرو بن اميه الزمري ان اباه پلار د چو اخبره خبر کړو چې انه را رسول الله دی پلار پیغمبر اسلام لیدلو يمسح على الخفين چې مسح په موضوع کوله. وتابعه حرب، په دې حدیث پر واستو رئیسلو کې حرب چې کوم ده د تابعداري کړی دا او ابانم کړی دا، خود یحیی په حواله باندې کړی دا. حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة عن جابر بن عمرو بن أمية عن أبيه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه. او نبی علیہ السلام مسح کولا په پټکی باندې او مسح کولا على الخفين، په موضوع باندې به مسح کولا. دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام بداسې کول چې په پټکی به مسح کوله او په موضوع باندې به مسح کوله. دا ستاسو پر حاشیه کې لیکي عمامته. قال ابن بطوال قال الأسيلي ذكر العمامة في هذا الحديث من خطأ الأوزاعي. دا حدیث کې چې دا لفظ امامی خیره نو دا د امام اوزاعی نه خطا شوی دا، لکه دا په حدیث کې نشته دا معنا. خو بهرحال ابن حجر عسقلانی دا خبره لیکلې ده په فتح الباری کې چې چون کې سر د مسجد لپاره متيقن او یقیني دی او حدیث ته پټکی چې دی نو دا محتمل د تاویل دی،
لہذا دی وجنه متيقن شی با په محتمل باندې لولا ترجیح ورکوي. کوم احادیثو کې چې د پټکي ذکر نشته دا ډیر دی او مضبوط دي، او په کومو کې چې د پټکي ذکر راغلی دی دا مؤول او تاویل په دې کې کېدی شي. هغه دا ده چې علماو دا لیکلي دي چې کېدی شي چېرته نبي علیه الصلاة وسلام د پټکۍ داسې اوچت کړی دی، داسې مسه وکړه، داسې بیا دا پټکۍ داسې سمئ او راوي دې وخت کې ولیدل چې نبي علیه السلام په پټکي باندې لاس کېښودل. هغه پټکي باندې لاسونه نه وي، پټکۍ برابره و، مسې پرې نه کوله. او د هغې وجه راغله چې براه راست مسه په سر پکار ده، ځکه راوایي. او دی خو چې دا دغه اوزاعي خطا شوی دی چې دا لفظ د پټکي پکې ذکر کړی دی. وتابعه معمر او تابعداري کړې ده د دې اوزاعي معمر د یحیی نه عن ابي سلمه هغه د عمر نه ورأيت النبي صلی الله علیه وسلم عن عمر ورأيت النبي صلی الله علیه وسلم ما نبی علیه السلام داسې لیدلی دا عن عمر بالواو باسقاط جعفر الثابت نے دا چې کوم دی روایت سابقه هذا هو السبب فی سیاق المؤلف دا په دې طریقه باندې چې دا حدیث دلته دغه چې کوم دی دا اوزاعي نقل کړی دی او بیا د تابعداري په دې کې چې کوم دی نو هغه د عمر نوم شوې ده او هغه د پیغمبر خدا نوم د دې کې روایت کړی. بهرحال خبره داسې ده چې د پټکي دا دغه مؤول دی دا حدیث، نو په دې باندې به ترجیح هغه نورو روایاتو له نه ورکوو. باب اذا ادخل رجلیه وهما طاهرتان. امام بخاری باب دی په دې کې یو سړی خپل خپې دننه کی او دا خپې دواړه پاکي وي نو بیا به څنګه چل کوو؟ نو بس بیا به نه وباسي، مسه به پرې کوي. نبی علیہ السلام خپې پاکي کړي دي په موضوع کې ورکړي دي او چې کله اوبه اچونکی انسان ورته ښکته شه چې د پیغمبر خدا د خپو نه موضوع وباسي نو هغه ورته ویلي چې پرېږده دعهما دا دواړه پرېږده دا ما دننه کړي دي پاکې مې کړې او دننه مې کړې په خپو نو دې ستو ته حاجت نشته، مسه وپرې وکړي. نو ځکه وایي حدثنا ابو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن مغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم دیر خپل پلار په حواله خبره کوي وزر پیغمبر سره ما پی سفرین په یو سفر کې فاهویت لانزع خفیه ما قصد کو اور مایل شما چې روبا سما موزي د پیغمبر اسلام فقال دعهما ما ته ویلي پرېږده دې لره دا پرېږده مغیره ګوتې وله مه وړه فاني ادخلتهما طاهرتین ما دا دننه کړي دي دواړه قدمون لره په داسې حالت کې چې پاک وو نو په مسا علیهما مسې په دواړو باندې وکړه. باب من لم يتوضأ من لحم الشاة والسويق واكل ابو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهما لحما فلم يتوضؤوا. واي من لم يتوضأ من لحم الشاة باب دې ثابت په بیان دا هغه چا کې چاغي او دس غوښې د ګړې او د بیزي نه کوي وسویقې او د سطوانو د خوراک نه او دس نه کوي. واکل ابو بکر و عمر و عثمان رضی الله عنهم لحما حضرت ابو بکر صدیق او عمر او عثمان دریوانو خلیفګانو غوښه وخوړله فلم یتوضؤوا او داسې اونکو دې نه دا هم ثابته شوه چې د ما مسحت النار نه او دس نشته دی ځکه چې ستوان هم په اور باندې پخیږي او د ګړو د چیلي غوښه هم په اور باندې پخیږي
حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اكل کتف شات نبی علیہ السلام خوړه ولې د غړي ولې خوړه یعنی په اولی باندې غوخه چې واغې خوړه ثم صلى بمنزك ولم يتوضا او دسونك. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال اخبرني جعفر بن عمرو بن اميه ان اباه پلار اخبره دل خبر کړو چې انه النبي صلى الله عليه وسلم نبی عليه السلام لیدلو يحتز من كتف شات چې غوخه به را پرې کوله دا غولي د ګډنا د ګډ د ولي نه به په چاړه باندې دا غوخه يحتز معنا ده په چاړه باندې به تر پرې کوله پخا غوخه دا پته ولګي چې په چاړه باندې پخا غوخه سره پرې کولی شي او خوره نو په دعیه الى الصلاه وانزه تراو بل شو چې الله پیغمبر مونږ درې دا فالق السكينه نو چاړه یو ګرځولا فصلى ولم يتوضا ومنځ یو کو د سی پکونه کو باب من مزمز من السويق ولم يتوضا امام بخاری باب دی پاغه چا کې چې مزمزه د ستوانو نه کوي چې ستوانو خري نو مزمزه او کې خلی ته وبوا چي خو او دس نه کوي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار مولى بني حارثة ان سويد بن العمان اخبره انه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سواد نبی علیہ السلام سره وته عام خیبره په کال د خیبر باندې حتی اذا كانوا بالصحابه کله چې دی په صحابه مقام شو دا دغه نه لاندې یو کله دی د خیبر نه او وهي ادنى خیبره خیبر ته نږدې دی لاندې دی د خیبر نه فصلى العصر منذ ما زیګر کو ثم دعا بالازواج به نبی علیہ السلام الکا چې چا سره سیغه راوړی دا معنی چې چا سره پښتو شدانونو کې سدي نو هغه حاضر کړي فلم يعطى الا بالسويق ای چا سره دور سنو چې سپی شو هغه داو چې ستوان خلکو راوړه پامر به نبی علیہ السلام حکم وکړ په سوریا هغه پاسته کړی شو سوریا معنا پاسته کړی شو فاکل رسول الله ان لوند کړی شو معنا دا فاکل رسول الله صلی الله علیه وسلم واکلنا پیغمبر اسلام خوړو مونږه مخواړو ثم مقام الى مغرب یعنی ما خام منځ ته پاسې ده په مزمزه او مزمزنا مزمزه حضرت وکړو مونږه مکړه او ثم صلى بمنذ ولم يتوضا. حدثنا أصبغ قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني عمرو عن بكير عن قريب عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم اكل عندها كتفا نبی علیہ السلام د میمونی بی بی کرا و دغه د ګډ د اولې خوري ثم صلى ولم يتوضا بیا دغه وکړه بیا اودس وکړه منځ وکړه او اودس ورته ونه کړه او دا مشهور حدیث مخکې تیر شي یا به راشي چې نبی علیہ السلام له یو زنانه ګډ یا چیلې اعلان کړی نبی علیہ السلام راغی ویې خوړه او د هغې نه وروسته ولاړه مونځ یې وکړو او چې لمانځه نه راغی بیا یې وویل چې هغه باقي راوالی هغه یې وخوړله بیا د مازدیګر لمانځه ته پاڅېده مونځ یې وکړو دا هم په روایتو کې به راشي تاسو دا یو بله خبره ده باب هل یمزمز من اللبن آیا مزمزه به د شودو د پیو نه کیدی شي سړی پیوس کی نو آیا دینه به مزمزه کوي نو پیغمبر خدا کړی ده او ویل دې لپاره غوړوالی غوندې د دسومت دی پکې حدثنا يحيى بن بكير وقتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شرب لبنا نبي عليه السلام پیوس کله
په مزمزه یې وکړله وقال ان له دسما نبی علیہ السلام ویل پوی د پاره داسې دسومت او درون غوندې بوی دی غړواله دی درون غوندې دا معنا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام تابعه تابعداري کړی دا یونس نه تابعداري کړی د یونس او صالح ابن کیسان د زهرینا زما خیال پر دې به بس کو چې باب الوضوء من النوم ان شاء الله